څلورو کسانو روژه نه قبلیږي، هسې به خولې ته تاله اچولې وي، خوراک به هم نه کوي، اسکاک به هم نه کوي، خو د ده روژه به الله ته قابل قبول نه وي. دا ویډیو پوره وګوره، هسې نه چې په دغه څلورو کسانو کې تم راغلی، او دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شریکه کړه، هسې نه چې ستا ملګري په دې څلورو کسانو کې راغلي او خوراک به هم نه کوي، اسکاک به هم نه کوي، او الله ته به روژه قابل قبول نه وي. په څلورو کسانو کې یو کس دا دی چې عددي شرابي وي. څوک چې عددي شرابي وي او شراب سکي او دینه توبه نه وباسي، د ده روژه الله ته قابل قبول نه ده. دویم کس چې د مور او پلار نافرمانی، کوم کس چې د مور او پلار نافرمانی نو د هسې خولې ته تاله اچولې ده، خوراک هم نه کوي، اسکاک هم نه کوي، خو روژه الله ته قابل قبول نه ده. که څوک د مور او پلار نافرمانی، د مور او پلار خبره نه مني، مور او پلار یې خفه کړي او وردی شي، مور او پلار نه دې معافي وغواړي. اگر چې غلطي دې د مور او پلار ده، ستا غلطي نه ده، بیا هم ورشه او د مور او پلار نه معافي وغواړه. او که د مور او پلار نافرمانی بیا دې روژه نه قبلیږي. او دریم هغه کس دی چې څوک خپل ولی کټ کوي، چې څوک خپل ولی کټ کوي نو د ده روژه الله ته قابل قبول نه ده. او څلورم هغه کس دی چې کم کس نور مسلمانانو سره حسد کوي، بغض کوي، کینې په زړه کې وي، حسد یې په زړه کې وي.